نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کم سړی چې په دغه 5 ګناهونو کې مبتلا دی نو په 5 سيزونو سره به د هغې بدله ورکولی کېږي. کم سړی چې 5 ګناهونو کې مبتلا دی د هغې بدله به په 5 سيزونو سره ورکولی کېږي. اول کم سړی چې او کم قوم چې عهد شکنی کوي چا سره واده وکړي او وعده پوره کوي نه عهد او وعده ماتی نو الله پاک با په دغه قوم باندې د هغه دشمن مسلط کوي. دویم کوم قوم چې د الله پاک حکمونه پرېږدي او د نورو خلکو په قوانینو باندې روان شي الله پاک به په دغه قوم کې غریبي پیدا کړي، غریبانان به یې کړي، فقر به پکې پیدا کړي. دریم کوم قوم کې چې بې حیایي او بدکاري ډېره زیاته شي الله پاک به په دغه قوم کې وبایي امراض پیدا کوي. او که خیال هم کړي نن سبا څومره قسمه قسم بیمارۍ پیدا شوي علاجونه یې نه کېږي، نوي نوي نومونه راځي د نوو نوو بیمارو، دا پلانکې بیماری او دا پلانکې بیماری. مخکې به دا ماشي پیدا کېدل د ګندک ځایونو نه، اوس ماشي پیدا کېږي بالکل د پاکو صفا اوبو نه او په لیدلو باندې تک سپین دی او بیماری دومره خطرناکه ده چې سړی بالکل ختموي. د عذاب دی او که نه دی؟ څومره بیماری عام دي، شوګر دی، کینسر دی، بلډ پریشر دی او پلانکې دی او ډینګرې دی، دا خو عام دی بالکل. ماشوم به یو په شوګر کې به مبتلا وي. نو چې کوم قوم کې بے حیايي او بدکاری زیاته شي الله پاک په هغې کې وبایي امراض بیا راولي، نوې نوې بیمارۍ روزانه چې کوم دي دا پیدا کیږي په دغه قوم کې. او څلورم دا کوم قوم چې ناپ تول کې کمی کوي، دکاندار کاکا دی او چاله چینی ورکوي، چاله بل څه ورکوي او دی هغه څیز کم تلي، پیسې ترې زیاتې اخلي، الله پاک به په دغه قوم باندې خاکساري راولي. دغه قوم چې کوم دی د دوی رزق به تنګوي. سبا هر سړی د رزق مسلې دی او که نه دي؟ هر سړی د رزق دپاره منډې وي او هر سړی په دغه مسله کې پریشانه دی. دا ولې؟ مین مسله دا ده زموږ څومره د تجارت سره وابسته خلک دي په هغې کې الا ماشاءالله زیات تر خلک په دې بیمارۍ کې مبتلا دي، ناپ تول کې کمی کوي. او پنځمه کوم قوم چې زکات نه ورکوي، د الله پاک حکم دی آتو زکاته، زکات کوم قوم نه ورکوي الله پاک به د هغه قوم نه بارانونه منې کړي، باران به پرې نه کړي. موږ هر کال د باران دپاره سوالونه کوو، منتونه کوو که نه کوو؟ هر کال ځای په ځای باندې صلات استسقا کیږي، لیکن بیا هم الله پاک باران نه راوری. وجه څه ده؟ قوم د زکات نه انکاري شوي دي، زکات نه ورکوي. ښه به پې زکات کیږي لیکن د الله پاک حکم نه ادا کوي. نو دا 5 څیزونه داسې دي، دا 5 ګناهونه چې د دې بدله الله پاک په دغه 5 څیزونو سره ورکوي. او دا موږ ته ښکاره دي، هر سړی یې ویني او پوهېږي چې ما کې دا ګناه ده او د دې ګناه بدله ما ته الله دا راکوي. لیکن هر سړی بل ته ګوته نیسي او ځان ته ایر شوی دی. هر سړی دا غواړي چې دا پلانکي دا د نیک عمله شي او دا د دینداره وي او خپل ځان نه ګوري چې زه څونه اوبو کې پروت یم.